دا سړی دلته نه 4 روزونه پاتې کېږي. خفه نه شئ، زموږ د ډیپټي رسېدل، زه د دې سړي سره ملاوېدل غواړم. جی ملاو شئ. تھینک یو ویری مچ. هلکه دا څه کوم بندې جوړ کړی دی؟ د دې علاقې سچو مونږ ته اطلاع ده چې د دې هوټل په 101 نمبر کمره کې یو انټرنیشنل غل پروت دی. دا څه بکواس کوي یاره؟ تاسو چا سره ملاوېدل غواړئ؟ رومانه ته هلکه ته مو ډایرکټ تاڼېدار پورته شوې. ستا تاڼېدارۍ ته په دواړو لاسو سلوټ کوم سلوټ. دونه چمچتوب مه کوه، تو کلاس فیلو مې نه وې که نه نو ډایرکټ مې حوالات ته بوتلې. ډایرکټ یا نه زه پرېږده دا خبرې، ټولې خبرې مو په کمره کې کوي. مخکې شه مولا راځه. کینه کینه تاڼېدار صاحب، خو تا راته ووایه چې دا زما پته درته چا وښودله یاره؟ په چیکینګ باندې راوتي وم او په ریسپشن باندې مې رجسټر وکتو، خو په هغه رجسټر کې نوم لیکلی و زمرود خان. نو په دې خپل لک کې مې وویل یاره چې دا ستا دوست زمرود خان دی. یار خو آخر یار وي که نه؟ دا خبرې به بیا کوو، سامان دې راوچتوه چې ځو شابه لاله. نه 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 نه، دلته زما د چا سره کار دی چې د هغه کسانو سره مینو شم نو بیا به پخپله درشم. خو یو خبره مې یاد ساته، خو قرآن نه لې نو بیا د ګوره ډایرکټ 302 کې بندوم. شونډو د الله نه بده غواړم، هی جانانه بسرو شونډو د الله نه بده غواړم. ته ما ته خدایا غواړه، ته ما ته خدایا غواړه، ته ما ته خدایا غواړه، ته ما ته خدایا غواړه. زه به تا د خدایا غواړم، زه به تا د خدایا غواړم. زار 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 تا نزار زار زار هو هو لا 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 هو هو لا 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 هو هو ها هو هو सदनास का तकड़ी लेला सद जर की लकड़ी लेला सदनास का तकड़ी लेला सद जर की लकड़ी लेला पवलान मड़बमिकी पकवरान मड़बमिकी शालेलान मड़बमिकी वसखीन मड़बमिकी खुमार खुमार ज़्वानई तादी वल्ला चीज़ पिलाने دی والله چې سپیلانه يم د خپل لیونی مینې وفا نه بدې غواړم. ته ما ته خدایا غواړه، ته ما ته خدایا غواړه، ته ما ته خدایا غواړه، ته ما ته خدایا غواړه. زه به تا د خدایا غواړم، زه به تا د خدایا غواړم. تا نزار زار زار تا نزار زار زار تا نزار زار زار تا نزار زار زار
خدایا غواړه ته ماته خدایا غواړه ته ماته خدایا غواړه زه به تا د خدایا غواړم زه به تا د خدایا غواړم وای 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 تن زار 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 تن زار 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 تن زار 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 تن زار 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 یا ما جانانا ته ګل زدي خوشبو د محبت یا ما جانانا ستاننګ یا ما پختو یا ما غیرت یا ما جانانا چې دواړه د یو بل شو زه خدا د خدایا غواړم ته ما د خدایا غواړه 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 زه به تا د خدایا غواړم زه به تا د خدایا غواړم وای 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 تن زار 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 تن زار 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 تن زار 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 تن زار 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 السلام علیکم. او وعلیکم السلام. څنګه یې؟ بخیر حالې رحیمه. راځه کښېنه. هلکه څنګه دې راپېښ وکړه؟ خیر خو دی که نه؟ دا ګرځېده راګرځېده خو هم عادت دی. رحیمه که واده دې وکړو نو بیا د واده نوم واخله بابي، یو څو ورځې مې ازاد پرېږده. لیونیه واده په کیف کې چې کومه مزه ده د هغې نه ته څه خبر یې؟ خو قید او صبون جدا شیزونه دي. او کمکله څوک چې د زلفو بندیوان شي هغه ژوند جوړ شي. بیا خو د باجي زلفې زنځیرونه دي لالا. زنځیرونه؟ دا زنځیرونه دي چې بس تپوس یې وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانجی شته؟ او جی شته راځي. السلام علیکم خانجی. وعلیکم السلام. څه چل دی که خبرې کېنه؟ خانجی نه زما خبر کېنه دلته برای کېنه ته زما ورور یې دوست مې کېنه زما ملازم مې. خانجی دا کور ټلیفون راغلی زما کور ودانې ډېره ناجوړه ده. مخکې ما ته اطلاع شوې وه ما تاسو سوال جواب پرېښی خو زما په خیال تاسو چې هغه سوال جواب نه یې درکړی. اوهو ته سوال جواب کړې ده؟ دا لږې پیسې دي د ځان سره ونیسه او ځان کلي ته رسوه. نه نه خانجي نه د پیسو هېڅ ضرورت نشته. اوهو دا ښې ده د تا نه یې پکار نو چا پکار دي؟ دا زما پیسې هم د ستا پیسې دي که نه؟ که تا نه یې پکار نو کور خو پکارېږي که نه؟ خانجي ستاسو په ما باندې نور ډېر احسانونه دي نه پوهېږم چې ستاسو د احسانونو بدل به څنګه خلاصو. خو خانجي که ژوند وفا کړې وه نو د ټولو احسانونو بدل به در یوه ورځ ضرور خلاصو. ښه ده خانجي زه اوس ورځم. ځان رسوه. پرون هغه بیا راغلی و. څوک؟ هغه سمندر ځان ته چې سمندر خان وایي. نو تا ورته څه وې؟ ما ورته صفا ویلې چې زه بل چا سره مینه کوم. په خوله خو ټوله دنیا مینه کوي خو په منې ډېر کم خلک پوهېږي. هغه تا نه دي اورېدلي چې زړه ښایست نه ګوري او خوب بستر نه ګوري. ولې ونئ نن خو ډېرې عقلمندې خبرې کې. چېرته د نظره مینه کې ولې دا زه درته دومره وږ سترګې ښکارم؟ په ایمان یې ووایه ته زما د دیدن تږې نه یې. په دې کې به درته پاتې راشم دا قسم خو درته نه خورم. ولې چې سترګې مې هر وخت ستا د لیدو وږي وي. که تاسو پیژنې او که نه زه دې د پوندو نه پیژنم. نو د ګلوکار سره هوښیاره هم ډېری زه چې ځو لیونی کور ته.
به دې کله راځي ما ته ښکاري زما د مرګ نه پس به راځي السلام علیکم. ओए गुरु बच्चे संगे हाँ बच्चे संगे तो खरी ठीक ठाक ही ओए दिन जिंदाबाद और ना पता से शोए दे आवाज तो तबे संगे هسې په سر کې مې لږ درد و ورسره مې تبه شوه خو دې چې ته راغلې نو ته به ډاکټر له تللی وې خو زه خیر اوس زه رالمه ته هېڅ غم مه کوه بلکل به ټیک ټاک شي اوا ګلو بچی تا له مې د ښاره مټۍ هم راوړې ده نوې جامې مې هم درله راوړي دي او کیلونې مې درله راوړي دي خو زه تا له در کومه اول زه ځمه چې ستا امي له ډاکټر نه دوایي راوړم ښه ته دې امي سره کښېنه ښه ستا ورته ضرورت دی ګورې ښه زه راځم ازي الا يمچه د کلینا دلته راشي نو کوته ډېر نه وخت راځي وکم دې هغه لیک دې او بیا به دې خار کې هغه مرګلین دي ای سره وټین تیرې را تیرې ازي یو تاسو کوم خپه کېږي هونه تر این ناستا پاستا د خو خلکو سره نه ده ګوره خزه هر څوک خپل خو بد ډېر ښه پېژني خو بیا هغه څه ماشوم خو نه دی کولی دا غلطو خلکو سره دوستي کولو انجام بد وي اوس ته ارام سره وته شه خو ما کار ته پرېږده چې هغه راشي نو زه به پوه کړم
نزدې ولې ناراضې مشم در پسې یاره مشم در پسې مشم در پسې یاره ډېره مزې وکړه د ظالم لورې پرېږده سماله پرېږده سماله نه کوم شیز چې زما خوښ شي بیا د هغې حاصلول زما مجبوري شي مجبوري خدا ته جوړ تا پته نشته چې کوم سړی زما په مینه ومپلسي که نه دا هغه بیا د ځمکې تل ته راځو تل ته نو بیا یې ورسوه ډاکټر به زه کوم یم نشي کولی یو شل دقیقه راته نشي درته ویم چې کوم دی که نه ته پکې لاس وکړې اوهو دا څه شور مو جوړ کړی دا څه چل دی څه کوې یاره خانجي سپری مې راوستی او هغه له دا لکۍ نه یې وو خانجي دې شل دقیقه ته زه یم چې دا د سپي لکۍ نه نیږېږي نه نیږېږي خو دا د چا چېرته منې همدا ورپسې کلک نښتی دی خانجي ما قسم خوړلی دا قسم خو نه شم ماتولی که نه سپي ته هم څوک لکۍ نیولی شي یاره خانجي خلک سپوږمۍ ته وختل او که ما د یو سپي لکۍ نیغه که نو څه چل به وشي واکه ماکه د سپي لکۍ او غاړه د زړونه چا نیغ کړي دي یاره خانجي په ایمان یې درته ویم دې سپي له به زه دا لکۍ نیغوم که دې سپي له تا دا لکۍ نیغه کړه 2000 روپۍ نه چېرته ته وایې هلته به یې ستا واده حقه پیره اوس خو به دې سپي ته دا لکۍ زه ضرور نیغوم ولې چې د واده مسله پکې راغله نو بس بیا شروع شه پې دا دی ورغلم خیر په خیر څنګه دی خیر ټیک ټاک خیر خیر هلکه څنګه چې سبق دې مکمل کړو که نه طالبه زر زر ته وکیل شه چې دې علاقې د ټولو خلکو کیسونه وګټې زمونږ ستا نه ګوره ډېر امیدونه یو ستا په تمه یو او خانجي چې د دې کلي ماشومانو له وکیلان او ډاکټران ته جوړ شي قبایلو نوم روښانه شي او اشنا چې ستا غونډه کې د ځوانانو دا جذبه وي بیا موږ ته د فکر کولو هېڅ ضرورت نشته دلته ورځه زما دواګانې تا سره السلام علیکم وعلیکم السلام زجران په سترګو مې ښه نه لګي او نن بیا راغی سلمى دا ته ځان سره څه پسه پسېږې هیڅ نه هسې ما ځان سره د ګانې ریاسل کولو او ګانا ګانا ولک دې وایه ګانا ظالمې زه هم ستا د ګانې په ارمان خو نن زه ګانا نشم ویلی زما مری خرابه ده وای مړې
ستا د خولې خوار څنګه په ما خلې وایا پتا خو به ښه لګي خو په ما ښه نه لګي تا دلته راتګ سلما په تا څه ښه نه لګي هیڅ نه ما وی چې زما مرۍ خرابه ده او د مرۍ خرابېدو په وجه په ما ګاله ښه نه لګي دومره غوسه وګوه مړې تا سره هر څوک مني خو یو شی په ما باندې بیخي ښه نه لګي هغه څه هغه دا چې ستا دلته هر وخت راتګ ستا مطلب دی چې زه دلته نه لاړ شم که داسې دې وکړو نو دا به ستا احسان وي سلما په ما کې کمی دی څه خبرې دی دولت ما سره بسیاره طاقت ما سره شته او د محبت مې پیمانه نشته سلما زه تا سره بېکچه مینه بېکچه خو زه په دوو بیړو باندې خپل نشه مې خوې مینه دا مطلب څه دی مطلب دا چې زما د زړه سر بل څوک دی دا بل څوک بدله قیمت کا زما یو خبره واوره سلما چې زما په چا سره د مینې کولو دا غلطي نه کوي ګینه ابا ډېره ستومانه خو په دې باندې ما ته افسوس نشته ولې چې زه په خپله مینه باندې فخر کوم بس که سلما بس که ما د مینې امتحان نور مخله زه ستا د حاصلولو دپاره هر څه کولی شم سلما زما په مینه کې چې کوم رکاوټ دی نو زه هغه وچلی شم خو هغه رکاوټ ته رسېدو دپاره به ته زما په مړ وجود تېرېږي ټیک ده ګورو به چې اوښ په کوم اړه څملي په کوم اړه بولا بابي خبره څه خبره ده بیا مو څه نوې بانه کې کینه په خپل ځای وکه مکلې ځوانه لیک دی پرېږده چې چېرته ګرځي راګرځي چکرې لګوي یو خو ستا خبرو د دې هلکه دودونه خراب کړل بولا بابي زه ستا سره دا وعده کوم چې بیا راشم ستا سره بچی هم څکم روټۍ هم خورم دوه درې شپې هم کوم نه بابا نه دلته زه چېپه هم نه د روټۍ دا ولې بابي هغه ځکه چې زه دا چکر له ځو که ته فارغ یې نو موږ سره لاړ شه نه لالا زه اوسدار دی زړه خو مې ډېر غواړي نو بیا به شي ها ته اوس کښېنه ته راته ده ووایه چای بس کړي او شربت نه بابي بیا به راشم بیا به درسره چای وڅښم الله پامان هغه ورځې د زما شر په خپل سر واغشتو چېرته خوږ شوې خو به نه ولې ونه دا خو صرف د لاسو کوڅه پیړو ستا په سر خو زه دار ته مختی شم دار ته ته ما سره دومره مینه کې داسې کې دا زړه راوباسم او درته یې ښیم چې زه ستا سره څومره مینه کوم وایي زه مړه شوم ته خو د فرهاد نم 2 قدمه مخکې که پولیس نه وی راغلی نو دا 2 قتلونه خو مې د لاسه شوي دا خو ښه وه چې پولیس په وخت راغی
ښه خو ونه شو که نه ولې نو دا زړه مې پې سم یخ نه شو که نه ما نه نو منله چې ته په مینه کې هر څه کولی شي زه خو دا نه یم چې ته زما مینه ومنه زه خو صرف دا وایم څه چې مې په تن تېرېږي کم یو تن ته پته ده یا مې زړه خبر دی یا زما بدن ته پته ده فیاض موږ یو څو ورځو له سوات ته ځو نو ته د کور خیال ساتي پوه شوې ټیک ده خان ته هېڅ غم مه کوه نن سبا هر زړه محبت غواړي زار شمه نن سبا هر زړه محبت غواړي زړه مسته نه په هوا دي مین د خلو په خندا دي زړه مسته نه په هوا دي مین د خلو په خندا دي سترګو کې د مینې شرارت غواړي نن سبا زندگی خون دا مونږه هم زړونه لرو زمونږ زړونه هم په خپلو حکومت غواړي زار شمه نن سبا هر زړه محبت غواړي زار شمه نن سبا هر زړه محبت غواړي हर चा दज़ल दवा दे द नफरत न में नफरत दे यारानो मोहब्बत बांधे रावले ईमान माल दे मिना जुल्म मिना सुकून मिना करार दे बेदमिली न मल करू झंडू फाड़ दे
سبا هر زړه محبت غواړي زار شمه زار شمه نن سبا هر زړه محبت غواړي په چل د زړونو نه پوهېږو په هر یو ښکلي مینېږو ولې ډېر شوي زړونه وران شو بغاوت غواړي زار شمه نن سبا هر زړه محبت غواړي زار شمه نن سبا هر زړه محبت غواړي रहीम खान तासो और द खान जी पे कमरा के ज़ो पे खान जी तवे वाकई ډېر ښکلی ځای دی زه خو وایم چې هلته که هر څه پرېږدم همدلته پاتې کېږي زما زړه غواړي چې باقي خپل ټول ژوند دلته ډېر پرسکونه تېر کړم صرف تاسو دا واخلئ سمندر خانه په دې څه وکړو زو او رحیمې پې وشنئ چې رحیمې وژنئ ځان په غم اړوئ کم شي چې زما خوښ شي نو بیا د هغې حاصلول زما مجبوري شي سلما که زما نه شوه نو د رحیم ناوې به م رانه جوړه نشي رحیم به د دنیا غمونو تکلیفونو نه بېغمه شي خو سکون به ستا ختم شي ولې چې دشمني کول په اور کې ژوند تېرول دي
نو څه وکم په غاړه کې ورته هارونه واچوم هارونه نه زنځیرونه هتکړې او بیړې هغه څنګه गाड़ी के बहुत पाउडर की दूं और सीटी बक ٹھیک ده داسې به مارم مړ شي او چوکه به مرو هلکانو دا خو م کمال وکړو ډېره ښه مشوره م راکړه بس هم په دې سلام نعیمه 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 دنده د سیل فرش چا مات کړی دی اوهو پیشوګانو به مات کړي که نه دا د پیشوګانو کار نه دی ما ته خو څه نور ګډوډ ښکاري دا د غلو کار نه دی علي ته به د فرش ماتېدو څه میلاوېږي کور خوښ یو هسې نه چې چا نو ورشه د بیګم صاحب سره وګورې چې دا فرش چا مات کړی دی ګلاس ماته راکړه دا شاباش ته ودرېږه زه یې بیا ګورم خان هلته کې مړی پروت دی او بیګم صاحب په وږه شوه हेलो पुलिस स्टेशन डॉक्टर सिंह समाप्त वाला से दादा شكر الحمد لله ان خطينا معلم والله شغال طويله زبرت جمال خان ته او جی زمانو موږ خپل کاروایی مکمل کړې ده کو تاسو ته څه تکلیف نه نو زما سره بس سوال جواب لا تانه درکل غواړم نه نه دغه تکلیف څه خبره ده د قانون مدد کول خو د هر انسان فرض دی خو زما ټبر لږ بیمار دی زه هغې ته دوایي وړم بیا به تاسو تانې ته درشم خو تانې ته تل ستاسو ضروري وي انسپکټر صاحب زما کور والا ډېره سخته بیماره ده او ما مجبوروي زموږ نه د ځان د بچ کولو کوشش مه کوه ښه به دا وي چې زموږ سره چوپچاپ تانې ته لاړ شه نو ستاسو په نظر کې څه قاتل دی کیدای شي ولې چې د جینۍ لاش ستا د کور نه برآمد شوی دی دې مطلب دا دی چې څوک تاسو له اطلاع درکړي تاسو په نظر کې هغه قاتل شي څوک چې د ځان د بچ کولو لپاره د چالاکۍ کوشش کوي هغه زه په دې جیب کې ګرځم په دې جیب کې چېرته د قانون تابنده کې محافظان دي هلته څه هم کیدای شي چې دومره ته ځان چالاک هوښیار ګڼي نو ورشه قاتلان ګرفتار کړه د دې ضرورت نشته ته به زما سره په دې ټیم تاڼې ته ځې دا نه شي کېدی قانون چې تاسو غوندې سپینو خلکو لاسته راشي نو د هغې دغه حال کېږي تاسو چې چاته په بد نظر ګورئ او په چا پسې بدې ردې وایئ تاسو د فانسې تختې ته هم رسوي شي راکړه لکه دا کړی
بس وستا پوخ مسلم کو ما ته پته ده جماله چې ته بې ګناه خو یو څو ورځې ځان د قانون د نظر نه پټ وساته او د نعیم خواله ځان راسو باقي زه پوه شه او زما کار ودرېږه جماله دا ځان سره نادیه څه شوې؟ څه چل دی؟ څه چغې وهې؟ لوښي وینځم. شور مې نه دی اچولی. وایم د ښار نه مې مېلمه راغلی، مېلمه او ډېر قدردان انسان دی. ګوره آخر دی څوک؟ ولې ونی دا هماغه خان دی چا سره و چې په ښار کې ما کار کولو. هغې ستا د بیمارۍ خبر چې رالو ما درته وویلې که نه، ته په هغه ساعت ما له 50,000 روپۍ راکړې او ما پې ستا علاج کړی و. دا هغه دی. ها ها ما ته وګوره ته اوس تیاری معیار وکړه. او رښتیا د دې ګاونډیان مې یو چرګه په قرض واله پیسې به له خیر دی بیا ورکړو. بس ته هغه تیاره کړه. او د روټۍ نه مخکې به چای تیاره کړي او چای چې تیاره کړي دا ځوان به ورسره بار راولېږي. او ما ته وګوره داسې خلکو سره ناسته پاسته کوه چې د ژوند په چل پوه شي. ګوره ها څه ټینشن ماله هر څه به تیار کوم. سمندر خانه تاسو دلته او موبایل یې کمره کې پرېښی دی. دا واخله سیټ عمر دی د کاروبار باره کې سره خبرې اترې کوي. بند که دا موبایل او سیټ عمر ته وایه طبیعت یې ښه نه دی، سبا به په موبایل ګپ لګو. دا رابطه ډېره ضروري وه، د پیدې سودا وه. غلی شه، ته زما نه په کاروبار ښه نه پوهېږې. دلته زما د مینې سوال دی، د مینې زورچا دا دوستانو جمال یوازې زما ملګری نه دی، جمال زما محسن هم دی. د ده ډېر احسانونه دي په ما باندې او زه به د ده دا احسانونه په ټول ژوند کې هېر نه کړم. جمال خانه تا ډېر ښه وکړه چې دلته راغې. من خو په خپل میلمه باندې خپل ځان هم قربانوم. دوستانو که وخت رالو زه په خپل میلمه باندې خپل سر، خپل اولاد، خپل مال او دولت ټول قربان کړم. خپل میلمه به په تکلیف کې نه کړم. ला ला ला
पता मयम दे अलबत लकत बास कवि ज़्र में पता पस परवास कवि स्ता मोहब्बत खान बदोश दे 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 बस अंगनास लगा बुलबुल रात आवाज करी बस अंगनास लगा बुलबुल रात आवाज करी ज़्र में पता पसे परवास करी स्ता मोहब्बत खान बदोश दे 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 चपे खुरे समंदर दे शवे दमिने पे असर दे ज़्र में चपे खुरे समंदर दे शवे दमिने पे असर दे ता नजारे के सोम्र कदर दे दनास कवि ज़्र में पता पस परवास कवि स्ता मोहब्बत खान बदोश दे स्ता मोहब्बत खान बदोश दे स्ता मोहब्बत खान बदोश दे और स्ता मोहब्बत खान बदोश दे स्ता मोहब्बत खान बदोश दे ज़ुल्फ़ों मिन्नत कहूँ माँ ज़ुल्फ़ों मिन्नत कहूँ माँ दामे दर्द सवाल दे वज़न खाल दे चिवरानिए न गई दामे दर्द सवाल दे वज़न खाल दे चिवरानिए न गई दमीने ताले पेरियाने क्रम ज़दे मजबूर पयारे क्रम हाय दमीने ताले पेरियाने क्रम ज़दे मजबूर पयारे क्रम मीना के खंदली वनो गुंदे अंदाज करी मीना के खंदली वनो गुंदे अंदाज करी ज़्र में पता पसे परवास करी स्ता मोहब्बत खान बदोश दे 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 ओहो ओहो ला 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 ओहो हो ला 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 हे हा हा زما داستا یاری خوخیگی او ستا زما یاری خوخیگی कसम पखदे न मेहरेगी हर लाजरा तयारीगी زمونږ زړونه نن د نوي ژوند آغاز کوي زړه مې پتا پسې پرواز کوي ستا محبت خان بدوش دی ستا محبت خان بدوش دی ستا محبت خان بدوش دی समंदर खाना دا تاسو ځان په غم اخته کړی دی دا کاروبار یوازې زما د وس کار نه دی ته پوه شه او کار دی تر څو پورې چې ما خپل ضد نه پوره کړی په کار مار کې دی نه یم باندې اورېده هلار شه دې ډمې نه کینې بیا واپس سرو سترګو جاړي ولې وای کنه لالا ازکا وای چې ډمې ډمې یار دې مړ شو د کمې کوسي چوپ چوپ درته وې زما د سلما په منځ کې د بله خبره وکړه وګوره بیا به درله ښه نه وي
ځان وخت سوچونه کې یاره ته څه له پریشان یې که دلته تا ته څه تکلیف وي نو ما ته ووایه که نه 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 هېڅ تکلیف نشته صرف زه دا سوچ کوم چې ما نه بغیر به د ستا رفتار څه نه که ته اجازت راکړې نو زه به لاړ شم ښار ته ورندار به دلته راولم نه نه ډېر ضرورت نشته ښه زه راځه نو بیا ته یې وایي څه کوې راځي ځو راځو راځو जाड़ा मुसलमान खपतेगा मैं यो काल ने अल्लाह पाक प्रीतिर की रहीमा ताना बगैर से यो लासा नशम तेरूले और तो काल खबर है के दवा को मुसलमान चीज़ जिन नखलाशम दारी पदवानो आदा को जख्म खुदे नोम दास वालकुम चित्त बाहर राशि अमगा द्वाना वादू को زه کوم سلمان اما خو یو ورځ لکه د کال تېرېږي ښه ده رحیمه خپل خیال ساته سلمان خپل خیال ساته ډیره ده خو بس دا یو سړک دی دا به هم د خیره جوړ شي نو بیا برکندي ته لاره ډېره اسانه شي السلام علیکم کمال خان شا به تیاري ده زمرود خان روټۍ کړې دي چې هلته ځان رسو زمرود خان دې ورته ته ته داسې کار وکړه چې ته لاړ شه او زه به پاتې شم دا ته څه خبرې کوې یاره هغه په روټۍ باندې ډېر تاوان کړی دی ډېره خرچه یې پرې کړې ده او بیا هغه د کلي ډېر غټ خان دی یار هلته تګ ضروري دی ته چې ځو او ته دا ماشوم کور ته رسو ته هم راځه 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 شام راځه نعیم او هغه مېلمه نن دلته روټۍ له لاره ورکړې کېدای شي چې د هغه مېلمه ستا مجبوري ښه به دا وي چې زه هغوی ته مخامخ نه شم خو هغه ولې انسپکټر صاحب هغه ځکه چې جمال خان ما پیژني چې پیژنې دی څه چلو شو ته دلته زموږ خواله راغلی او څه چې موږ غواړو هغه به کېږي نو رستم خانه انسپکټر ارمان صحیح وایي د ده ملاوېدل د هغوی سره ټیک نه دي ښه ده انسپکټر صاحب تاسو آداب وکړئ او موږ هغه مېلمنو سره ملاوېږو بالکل تاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو زما خوږ مېلمه له روټۍ وکړه او زما سره هم د فخر نه ژوند نه نه دې کې د شکریا څه ضرورت دی او بیا ته ما سره د خپل مېلمه تعارف نه کوې دوی خانجي د ښار نه راغلي د ډېر غټ خاندان دي او ډېر درانه پښتانه خلک دي څه زمانه کې زه دوی سره نوکر وم خو خانجي دوی ما ته چلې د یو نوکر په نظر نه وکتلي همیشه به زه خپل ورور یا خپل دوست ګڼلم نعیم پخپله ډېر ښه سړی دی ځکه یې زموږ قدر کوي څوک چې په خپله دروند وي هغه د هر سړی دروند ښکاري خوشحال خان خټک رښتیا ویلي خپل په درنو دروند او په سپکو سپکه خو دا راته ووایه مېلمه چې دلته څنګه راغلی خانجي دی ما راغوښتی دی خانجي ما
مې چې راشي او زمونږ دا ساده غوندې کې علاقه وویني موږ سره څه ساګ سوکړک وخوري زمونږ کلي کې وګرځي دا ګاڼې ماڼې وویني دې دپاره مې راوښتلي ها نو وایه که نه مېلمه زموږ دا وچ غرونه دې خوښ شو که نه خلک کورونو ته نه زړونو ته ګوري خو ما چې کوم دلته مینه وموندله د هغې مثال پوره دنیا کې نشته ها نو روټۍ تیاره ده ځې چې دا روټۍ وخورو یاره کا تاسو په دې مېلمنو باندې روټۍ وکړئ او زه راځم څنګه روان انسپکټر صاحب همدغه زما مجرم دی نو بیا دې مبارک شه چې دا ستا مجرم دی نو بیا ما ته اجازت را چې زه ورته دا کړی واچوم او ګرفتار یې کړم نه 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 انسپکټر صاحب نه دا د یو پښتون تیره ده او د پښتون تیرې ته چې دشمن هم راشي نه پناه ورکوي او بیا دا خو بیا هم زما مېلمه دی مېلمه ښه نو بیا دا بیا انسپکټر صاحب پدرې ورځې انتظار وکړه دا به نعیم مان ته پخپله حواله کوي پخپله او که چېرې نعیم داسې ونه کړو نو بیا هو دا داسې زوی دی راوړی چې د زمرد خان د حکم نه انکار وکړي انکار دومره مینه ما سره مه کوه یو ورځ به نه زه ځم هم نه ته به نه ځې ها ولې زه خو ځم هاي هاي خدایا وای ګلو څه شو ګلو هلته بار حجره کې خپل مېلمه کاکا سره دی ما ویلې یوسف هلته مېلمه کاکا سره ګپ لګوي څه دې خوښه ده که موږ د مینې څو خبرې بس کا زما په سر باندې کارونه پراته دي لاړمه دا خیر موږ هم چېرې خدای مهربانه شي دا आवाज اوري اشهد ان لا اله الا الله اورم بابا پس الله یاد کړ بابا زما ګناهونه ډېر زیات دي ما ته مو پیر چیرې نشي ویلای هیڅ چیرې نه د الله نه خپل ګناهونو معافي وغواړه زه ډېر ګناهګار یم بابا زه هغه ته د سجدې لګولو قابل نه یم پاتې شوی نه یم پاتې شوی اشهد ان محمد رسول یا الله زه ډېر ګناهګار یم خدایه ما معاف کړه خدایه زه ډېر ګناهګار یم ډېر ګناهګار یم خدایه خدایه ما معاف کړې زه ډېر ګناهګار یم حي على خدای خبر شه چې ولې لیټ شو یا نه خو یې داسې ناوخته کړی نو خدای دې خیر کړي چې چېرته تللی دی را بشي رضا بشي زما بشي چېرته تللی وي زما زړه ډېر یېرېدو ولې زه خو فلسطین ته تللی وم زه سهار نه ډېره پریشان وم زړه مې درزېدو
ستا خو زړه درځېږي زما په خېټه کې ډولتي وارې کېږي وګی ما ولې د خان کور کې روټۍ نه وه څه خو د خانانو ځای دی هلته خو خوراک هم په نزاکت دي دا وړې وړې نوړی به اخلي او بله دا چې تر ننه پورې ما ستا نه بغیر چېرته روټۍ خوړلې ته لاسونه ووینځه زه روټۍ راوړم ته ګلوش نه تا روټۍ خوړلې که نه ولې خفه یې؟ ما نه ولې خفه دا خبره خیر دی بل ځل ځم بیا به تا ځان سره ضرور پوښتم ٹھیک شوه اوس وخانده وخانده لږ خو خانده جانانا 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 خستائی دہر چانا جانانا 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 رازچی منوکلو موسم ہے عاشقانا ننگا پا مخشانا کا جنئی گنگرو گنگرو ہیر ننگا پا مخشانا کا جنئی گنگرو گنگرو ہیر come on my dear लताना जमा गुजारा ग्राना दा मीना रजला कला असाना दा मीना रजला कला असाना दा जमा यार जड़ गया गम ले बनिया ये दिल तुमको दिया जमा यार जड़ गया गम ले बनिया ये दिल तुमको दिया राज चीवान नन की नोशना देश पछी Come on my dear
दस्तर गुनाज टीयर्स दास्ता पर जुदाई की मी दस्तर गुनाज टीयर्स Come on my dear, come on my dear, dear. Come on, my dear. Come on, my dear. कमरे तक सिंगर आ गई मां खुदा तवेलियो कना चिकम शी समा बख्शी प्यादा गैर सदवल समा मजबूरी دا ترين سما كمري نوزا كم شيخي بوهم أو لا خلق براغون كم زمان شوي ودرعين بمرانا نشي خاجي په خیر په خیر ستړي مشي دا زمونږ د غریبانو چونګړو تم څنګه را پیښو کا نیما زه تا په ډېر ضروري کار لراغلم خاجي پرون موږ تاسو په ځای کې الته وبراته ویلې وې خبره داسې ده چې هغه هم تاسو په کور کې کېدی شي وا خاجي زه خو تاسو ولال کړه چرګې ما چې څه خدمت په هغه وخت راته حکم کوي خو تاسو هغه ملما هغه د قانون نه را تښتېدلې مجرم دی واخان په دې دونګو غرونو کې خدا شي ډېر خلک وسی خو هغه پسې راغلی انسپکټر زما دوست دی او هغه سره ما دا لوس کړی دی چې هغه به زه خالي لاس نه لیږم خو خان د یو پښتون په حیثیت باندې ما هم خپل مېلمه له پناه ورکړې ده څومره پیسې چې دې پکار دي ما نه واخله خو د خپل مېلمه لاس زما په لاس کې بیا ته غلطه دروازې راغلی خان ولې چې ته یو پښتون نه د هغه مېلمه نه د هغه ایمان په بیه اخیستلو راغلی د کمکلو خبرې مه کوه خان په دې خبرو باندې خو زمونږ د علاقې شان قایم دی په کومه ورځ چې یو پښتون د خپلې ژبې نه واورېدو نو په هغه ورځ به دا دنګ غرونه په ځمکه راپرېوځي او خاورو سره به خاورې شي ستا په مخامخ باندې ولاړ زمرد خان هم د یو غر نه کم نه دی او د غر سره د غر اول خپل سر ماتول دی سر د افسوس خبره ده خان چې زما په ځای کې ولاړ ته ما ته دا خبرې کوې که زما په ځای کې نه ولاړ نو غلی شه خان یوه خبره په ټولو غوږونو واوره که زما ستا په چند کې ته مړ شوې د تا نه به دا جایداد دا مال هار او دا حویلی پاتې شي او که زه مړ شومه نو زما عزت به نور هم سیوا شي
دا زما خې جواب وګڼه کته بشي وزاله ولی خفه یې اسې سوچ مې کولو چې د الله تعالی په دې ځمکه باندې ډېر ډېر فرعونان راغلي چا هم د حق اواز خخ نه کړو اخان راغلی ما ته ویل خپل مېلمه زموږ په حواله کړه نو تا ورته څه وویل څه به مې ورته ویل ما ورته صفا صف وکړو چې خان هره خبره دې په سر سترګو خو زه خپل ایمان او خپله پښتو نشم خرڅولی که د مرګ د یاري دي څه غلطه فیصله وکړه نو یاد لره موږ ټول به مړه شو زموږ خاندان به ختم شي زموږ غیرت او پښتو به ختم شي که تا دا مېلمه د هغه په حواله کړو که د دې مېلمه په وجه زما زوی مانه جدا شي دې پورې چې تم زمانه جدا شي خفه خو به یم خو سر به مې د فخر نه اوچتي چې زه د یو غیرتي پښتون ښځه یم او که داسې ونه شو نو په دې دنیا کې به یو پښتون په بل پښتون باندې بار نه کوي وکمل چې ته دومره ننګ کولی شي بیا زه خو سړی یم زه خو به دل هغه څوک یم چې ته یې سوچ هم نشي کولی زه په تا فخر کوم زه خو څه زما ټول قوم به په تا فخر کوي سمندر تا خو زما د زړه کوټاله وایم نو ظالمه زه به دې شر ته څه ویشتی وی خو سلمان به به دې څه نه وي سلمان به به دې څه نه وي تا خو زه تباه برباد کړم تا خو زما د زړه کور وایم نو ظالمه وخت به درسره زه هغه عمل کوم چې ټوله دنیا په یاد ساتي هغه عمل به درسره کوم چې ظالمه جنت ته به دې وڅوک دی جنت ته السلام علیکم څه چل دی رور راسه غلی غلی راته ووایه چې ګلونه ښکاري سهار راسي څه کوي ها رښتیا یاره دا ګلو ترور راغلی و بېګا هغې ځان سره بوتلی دی ګوره تا ته ما څومره ځله ویلي دي ما هغه سره زړه لګېدلی دی هسې اخوا دېخوا یې چېرته مه پرېږده ما باندې ټایم نه تېرېږي یار نه بابا چې دا ځل راشي یاره نو ما هم دا فیصله کړې ده چې بس ګلونه نن پس تا زوی شو موږ تا ته در بخلی دی او ولې نه هغه به زه ښار ته بوځم په هغه به زه سبق وایم ته ګوره انشاءالله لوی سړی به زه نه ساتم چې ستا او زما نوم به روشنوي ها یار ولې نه خطه کښېنه دمه وکړه زه راځم ښه زه راځم زما د زوی څه پته ولګېده په کوم حال کې به چې ډوډۍ به یې خوړلې او که نه ته خفه کېږه مه لیونی خدای به خیر کړي بس د خدای نه امید ساته پیدا به شي زموږ زوی کله چې د مور د غېږې نه ماشوم ورک شي نو د هغې په زړه به څه تېرېږي د هغې اندازه ته نشي لګولی ته ما ته وایې چې ته صبر وکړه ولې ونې ته غم مه کوه خدای به خیر کړي بس زه خو دې غم وړی یم چې هغه مېلمه خبر نه شي ګستاف زاد هغه مېلمه من ته واده نه کړو
احساس وګڼه چې ستا کار تمام دی تمام زمرد خانه زه خو یم چې دا کوکۍ ورته والوزم نه لکه ورسره کوه حوصله وخت ساته وه ته وخت د سبا نخې پیدا شوې مشالونه په سلګو دي د وصال تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې تنور دے په ګوګل کې می مخلوقا ارمانونه په سلګو دي د وصال تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې ارمانونه مې شول خاورې امیدونه په سلګو دي د وصال تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي د وصال تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي د وصال تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي
خیر را لې خیر دی وي په دې لار را روان وم داسې یو کس را سره میلاو شو ویلې دا خط د خط نعیم له ورکې او نعیم په موقع نشته دا خط ته ځان سره کېده زر کسو ولا پته نشته ما دا خطر کو ما ته تو وسیل کړي استاد وې زمون په قبضه کې دې هغه ژوند غواړي په درې ورځو کې خپل مېلمه مونږ ته راکړه دا خچر د ګلو په باره کې هونه ده نه مړه داسې د بیوقوف بچی دی دا خبر د چا خدي تعالی درکو ښه نو بیا دا کیسه څه ده و یار دا زمونږ د قبایلو خپلې خبرې دا ټولې خبرې په امجدو کې په دې باندې هر سړی نه پوهېږي بیا یې سم نه بس ته په کراره کښېنه او زه دا 2 منټه کې راځم ښه ته کښېنه چې دا زړه مې ولې یارېږي خدای خبر څه خبره راځي نعیم ما نه پټوي مبارک شه نادي زمونږ ګلو میلاو شو یا الله تا لاک لاک شکر دی چې زما زوی میلو شو کینه دا غم به ما ټول عمر نشو زغملی نادي اوس دا غم دې خبر ته خپل زړه تیار کړه څه مطلب مطلب دا چې زمونږ ګلو د خان زهر خان سره زمونږ مېلمه یې ښه او په بله طرح کې ګلو یې ښه اوس فیصله دا کول دي چې موږ په دواړو کې کم اخلو نو ستا څه فیصله ده ما دا فیصله کړې ده چې دا راز مولي د خپل نه خپل مېلمه بچ کولو دپاره ما د خپل زړه ټوکړه خپل ګلو کېښود ډېر ښه ما ته ستا فیصله قبوله ده تا په دنیا کې د دوستۍ نوم اوچت کو تا د پښتنو شمله اوچته کا زه ستا په دې فیصله باندې فخر کوم زه به خپله هم هېر کم شاباش زه په تا باندې فخر کوم چې ستا په شان غیرتمندې پښتنې په دې غرونو کې اوسي نو د دې قوم سر به چل څه نه شي خو پام کوه چېرته حوصله به یې نه ما خپلې اوښکې پاکې کړې او لاړ شه هغه بې غیرته زمرد خان ته ووایه چې موږ په خپل مېلمه باندې خپل ځای قربان کړو شاباش نادي شاباش زمان خانه
जमाल खान ودرېږه وایا څه وې زما د زوی د ژوند نه بچ کولو نه مخکې زما یوه خبره واوره که چېرته تا زما د زوی د خاطره خپل ځان دشمنانو ته په حواله کړ نو قسم مې دې په خدای چې زه به سنت ابراهیمي دوباره را ژوندی کړم او خپل ځای به په خپل لاس حلال کړم دا څه دی ما دومره لوی امتحان کې باچوه خپل قسم واپس والا خپل قسم زه خپل قسم واپس نشم اخیستی زه د یو پښتون دوستي نشم بدنامولی زه خپل قول واپس نشم اخیستی نو بیا واوره نیمه د ستا ماشوم مثال لکه د ګل کچا خدای دی د ګل جوړېدو نه مخکې هغه مه ماتوه ما پرېږده چې زه د هغې نه د هغه بدن واخلم په هغه قربان شم ته په هغه باندې نشي قربانې دی پرېږده چې زما ګلو په تا قربان شي زما ګلو چې دنیا ته دا پته ولګي چې پښتون څه شی دی او د پښتون دوستي څه شی دی او جماله پرېږده ما ناشنانه راځه ما سره راځه څه د لیونیانو په شانتې چلې زما هغه مېلمنه اجازه اخلم چېرته خفه نه شي ښار ته ځم نن زما رزلټ روزي بابا د مېلمه غم در سره شته او زما در سره نشته دا ورته کېږي مېلمه له ورځمه داسې نه چې خفه شي راته زه د نه واپس شم نو بیا عادي خدای زوج ورکه پورته یا الله زما زوی په امتحان کې اول نمبر راولې
इंशाल्लाह खैर। बोले बच्ची अच्छा मालूम से आबिद बच गया, आबिद उठना। आबिदा बच्ची माँ को तो खार से आला तालीम दफारा ले गले हुए आला तालीम हासिल के और जमंग द करी ना जाहिलियत खत्म शी और जमंग पकली के द इल्म रोशनाई फैलाव शी। बच्चे माँ तो सब पता हुआ स्ताप पर नसीब स्ताद मर गोलाई परतावा स्ताद मर गोलाई परतावा। हौसला कोई मलक साहब हौसला को स्ताद ज़िले ईमान जज्बा और हौसला नदी कली दा हर माशूम पज़ल क्यों निकले शो स्ताद ज़िले खूबना वा नदी कली हर माशूम पूरा कही दलना पस मलक साहब स्तायो ज़िले कर अभी जहान ना रुखसत शो नदी कली हर माशूम दलना पस्ता ज़िले स्ता बचे दे हौसला का हौसला। जमरत खाया बार नमजा या अल्लाह स्ता लाख लाख शुक्र दे چې زما زوی ماته ملو شو. واقعي بچې ستا مېلمه کاکا ډېر غیرتي پښتون دی. نرانو یارو نری ا پښتون دی زم پښتون دی دا غره دې احسان بدل و خدای ژوند را کړو نو ورځ ضرور پوره د الله تعالی په کلام کې ډېر زیات برکت دی. لا راغلی نو او بیا ورغی پرېږده چې دې خیال دی عبدالبه کاکا مې خپوي چې هغه نه مړ شي عبدالبه کاکا نه غاړه واله ګوره
ګلو هاي هاي هغه ګیدړان اوس په ښکاره چلې وي شرمونو شرمې जेल बखैर राते د جیل سزا خو مې ختمه شوه یو ورځ راباندې لکه د کال تېره شوه ما ویل چې کله به د دې جیل نه وځم او ستا ډوکي به ماتوم به ستا ډوکي د جیل سزا خو دې ختمه شوه اوس چې زه تاله کومه سزا درکوم نو دا ټوله دنیا مې یاد ساتي دا ټوله دنیا
بیا دلته څنګه راغلی؟ ستا هغه مېلمه چېرته دی؟ خپله ناپاکه ژبه باندې زما د هغه ښکلي مېلمه نوم وانخلې خان. او غلی شه، خپل مرګ له اواز مه ورکوه. پښتون چې پیدا شي نو په سر یې کفن تړلی. ستا دا ارمان به زه ډېر زر پوره کړم. دا راته ووایه چې هغه مېلمه چېرته دی؟ که ما خپل مېلمه تا ته په حواله کړو خان، بیا به د پښتون شان څه پاتې شي. بیا زه ګورم چې ستا شان پاتې کېږي او په زما آن. بیا به ستا دا ارمان زما د مرګ نه پس پوره کېږي. زمان خان زمان الموت وارميكم يوم تعالوا لي شستغفر زمان الخفت اجرتموني او ما تعتبرني جبل استاطنكم ما تعتذر بخلق ما أقبل زي تعتذر بخلق دنا بخان ويسر إحساسي فدب السبب
जड़ा दे पर कूद मो जमाला तमाशू सोक दे तमाशू زما د یار زوی دی خو د مور او پلار ما باندې خپل ځان قربان کړ او که زه مړ شوم نو ما د مرګ نه پس دته د مور او پلار کمی محسوسه نشي داسې مه وایه که به تا سم شو نو زه به مړه شم جماله زما وروڼه رحیمه زما وروڼه زما د مرګ نه پس پلوشه به بدتر شي او زه دا غواړم چې زما د مرګ نه پس ته پلوشې سره نکاح وکړې داسې نه کېږي داسې به کېږي رحیمه دا زما آخري فیصله ده मानना नफरत होगा लाला मानना नफरत होगा जुर्म माफ कर दे और सजा जिंदा तक मिला लेकिन दागा जने मां हो जाएगा दागी सर सुने को ज्यादा माफ कर दे ज़मुशरीफ लाला Zaman mau tinggal, langsung turun ke bawah. Zamusin. Zaman mau ada, langsung turun para mereka. Zamusin. Zaman mau ada, tak sebarang. I'm so sorry, sir. زه په خپل تفتیش کې ناکام شوم. زه استعفا ورکول غواړم.